بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. بورون سبق کې موږ ویلو چې تشبیه مقصد د تشبیه غرض یا عائد کیږي مشبه ته او یا د تشبیه غرض عائد کیږي مشبه به ته. نو مخکې سبق کې دا ویل شولو چې د تشبیه غرض چې عائد کیږي مشبه ته نه ال کی تشبیه د او مقصدونو لپاره راوړل کېږي یا خو بیان امکان د لپاره چې د مشبه د سي ممکن نه لکه مشبه به چې ممکن ده یا د حالت د بیان اول لپاره چې د مشبه د سي حالت لکه څنګه چې د مشبه به حالت ده یا د غیر مقدار د بیان لپاره چې د مشبه دومره مقدار کې د څومره مقدار کې چې مشبه به ده او سلورم چې د تقریر د پاره چې د مشبه د سي مضبوطه قوت او طاقت والا ده لکه څنګه چې مشبه به ده او بیا پنځم نمبر موږ ویلو پرون سبق کې چې تزیین د پاره چې د مشبه دی مخاطب په ذهن کې خیسته کول د مقصود وي او یا تقبیح چې مشبه د مخاطب په ذهن کې دا هغه قباحت مقصود وي دا بد کار کول مقصود وي او یا استطراف د پاره استطراف چې یو چیز لکه ناشنا وي ناشنا ناشنا یعنی یو په دې سی وی چې لکه عقلن با ممکن وي خو عادتن با ممتنع وي او یا دا چې عقلن به ممکن وي عادتن به ممتنع وي خو لکه د دې پر په ذهن کې حاضرېدل داږي چې نن دا بلکه ناشنا وي دا لپاره مثال ذکر شو ورنن سبق کې راوي چې کله کله د غرض د تشبیه د عائد کې مشبه به ته او چې مشبه به ته عائد کې د دې بیا دوه خبرې دي یو د تشبیه المقلوب کې د پاره او یو د اظهار مطلوب د پاره تشبیه مقلوب دي ته ویل کېږي لکه عام طور باندې خو پکار دی چې په مشبه او په مشبه به کې دا مشبه به کې دا معنا ډیر زیات مشهور هم او اتم پکې هم په مشبه کې دا شباهت والا معنا کم ای او مشبه به کې دا شباهت والا معنا صحیح سی وای او په دې کې دا مشبه به په حقیقت کې په مشبه به کې دا معنا کمزوري وي په حقیقت کې په مشبه به کې معنی د تشبیه چنده کمزوري وي خو ته پکې داسې وکي چې دغه ناقص چنده په مشبه به وکړي لکه پکار خدا را چې کم کمزور یا ته مشبه وکړي کم چې طاقتور یا مشبه به وکړي کنه مشبه به وکړي کنه خو ته د مقلوب کې یعنی واړه راوړې چې کم پکې مشهور دی نو هغه مشبه وکړي او کم چې پکې غیر مشهور دی نو هغه مشبه به وکړي لګته د سحر دارانا وبد الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وإذا سحر دارانا د سیدا د سحر دارانا چې کله ښکار شي د سیدا لکه د خلیفہ د مخ چې کله خلک د عقل راغه خلک صفت کوي نو داغه د مخ نو اوس ګوره دغه دارانا چې د سیوای د سحر دارانا چې د سره دا سیوا ده او مشبه به دلته د باچا مخې ګرځولې او د باچا د مخ چرنه په دې مشبه به دا کمزوري ده وایي به معنی لیکن دلته دا ناقص زو هغه ته چې په دې کې د معنا د تشبیه سیوا ده دا د دې ویلې تشبیه مقلوب واښو به معنی چې کم پکې مشهور ده په کم کې دا وجه شی په مشهور را او تشبیه په هغه مشبه وګرځي کم چې نه غیر مشبه وګرځي واښو به معنی او یادا اهتمام د بیان لپاره لکه کم چې تا مشبه به ګرځي نو دا غي ستاسو اهتمام ډیر تک راغی کې لکه یو سړی راغه وګره او ته لکه د دې سړي د مخ څنګه ده نو ته د مخ خود څخه غون منډه او د مخ ترين دا خود څخه پړقېږي لکه روټي نو وسو رو دی وګه شوی نه نو دلته پکار خو دوی چې دی چلا روټي د غونډه منډه ده لکه رسواله سوي سپیره سپونګمې چې څنګه غونډي او د مخ څخه پړقېږي لکه څنګه چې رسواله سوي سپیس سپونګمې پړقېږي او نه ډوړي ځکه چې دا وګره الو روټي پکار ده نو دلته کې ډېر اهتمام د وجینا دلته پکار خو دلته چې دا روټي د غونډه منډه ده لکه څنګه چې سپونګمې غونډه ده دا روټي د غونډه ده لکه څنګه چې پلانکی مخ غونډه خو نه دا مخ د غونډه لکه څنګه چې روټي غونډه ده ډېر اهتمام د وجینا کم چې مشبه راي مشبه بي وګرځول کم چې مشبه بي راي مشبه وګرځول واښوي دې پوره بیا مکه دا یو خبره شو وقد يعود الغرض من التشبيه الى المشبه به اكل كلا واپس کیږي عائد کیږي دا غرض د تشبيه نه مشبه به تا وهو ضربان او داغید وقسمون لري احدهما یو داغینا ایهام انه اتم من المشبه
چې دا وهم دی چې دا مشبه به اتم د مشبه نه په حقیقت کې نه خو دا وهم دی چې مشبه به اتم د مشبه نه وذلك في تشبيه المقلوب او دا په تشبيه مقلوب کې دا تشبيه مقلوب الکه وې نه پیژنه ما الذي هغه تشبيه يجعل فيه الناقص مشبها به چې پای کې ګرځول کېږي ناقص پکې مشبہ به ګرځول کېږي قصدا الى الادعاء انه اكمل چې دا قصد دعوه د کړي چې دا مشبہ به کې دا معنا اکمل ده لکه پوه شئ كقوله شعر محمد ابن وهيب شاعر ده او د مامون رشید صفت کوي نو مامون رشید ته وایي وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح او قارشو ظاهر شو سحر كأن غرته گویا کې چې تندې دا غره اصل کې ویل کېږي د اسپ د تندې کې د کم سپینواله چې د درهم نه لګ صفه سیوا نو دغه ته غره ویل کېږي خو بیا هر یو پړقیندا او سپین سیس ته غره ویل کېږي وبدا الصباح كأن غرته او قارشو سحر ظاهر شو سحر كأن غره گویا کې سپینواله لري سحر وجه الخليفه حين يمتدح د خلیفہ مخ ته کله چې داغه مذهب بیانېږي وای د امام رشید بادشاہ چې کله څوک مذهب بیانې کنه د مخ د پړقېږي او د سپینی لکه څنګه چې د سحر د رڼا مخ نو ګور د سحر د رڼا کې د معنی د تشبیه سیوا ده او د خلیفہ په د مخ کې د تشبیه سره کم ده ودلغه ادعاء مشبہ به وګرځول مشبہ به مشبہ وګرځول انده وای چې به مشبہ به کې د معنی سیوا ده وایږي په دې معنی आवाज را کوي فانه قصد ایهام واذا قصد کړه د وهم کول ان وجه الخلیفه چې وجه چې مخ د خلیفہ اتم ده ډیر زیات تام دی من اسغبای د سارنا فی الوضوح والضیاء په وضاحت او په رڼا کې او حين انت دیوچو ویل دلاله علی اتصاف الممدوح دلاله کې به متصف کېدو د ممدوح بمعرفت حق المادح چې دا ماده مدح کوون کې د حق پیژنې دي ممدوح حق پیژنې او تعظیم شانه او د شان اوچتواله عند الحاضرین وحاضرین مغه بالاصغاء الیه چې دوغه کې هغه تول ارتیاع او خوشالي کې د لپاره وعلى كماله في الكرم او کمال د په سخاوت باندې حيث يتصف بالبشر والطلاقه عند استماع المديح چې تعریف د اوریدلو په وخت کې د دې په خند پیشانی سره متصف شوی دی ولکه پوښو به معنی ها وای دا بادشاہ چې کله لکه د په سخاوت باندې تعریف کوي خلک د مګ د تعریف کوي نو د مقدس پړقېږي کولاویږي او د پړقېږي لکه سحر پشان دي او سحر دای مشبہ ګرځولې دا سحر درانا او د مشبہ بي ګرځول پوښو به معنی والضرب الثاني دویم قسم من الغرض العائد الى غرض نه عائد کیږي مشبہ به دا بیان الاهتمام به زیات اهتمام بیان د اهتمام د مشبہ به ک تشبيه الجائع لکه تشبيه ورکول دی وږي سړي وجهن د مخ کل بدر فی الاشراق لکه دی و چې دا دسه کل بدر پشان دري دغه د سوال سم سپیس پونګمینا فی الاشراق پدای کې پړقېدو کې چې د پلانکی د مخ دسه پړقېږي لکه سپونګمۍ او دسه غونډه لکه ډوډۍ ول استدارت بالرغیف او په ګولوالي کې ګولای کې دسه لکه روټۍ ويسمى هذا التشبيه على هذا النوع من الغرض اطلاق اظهار المطلوب او دي تشبيه ته کوم چې بدی قسم غرض باندې مشتمل وي د اظهار مطلوب وي الګه پويږي ها وس دا خبره ما دا ختم شو ما ته بل توکل د سله له وبخه چې لکه کوم چې موږ ذکر کړو چې را د پکې مشبہ ده د پکې مشبہ به ده نو په کمی کې چې لکه معنا د تشبیه کوم مندلګي چې هغه موږ مشبہ ګرځو په کمی کې چې معنا د تشبیه زیاته مندلګي موږ څه ګرځو برابر خبره ده په حقیقت کې سیوای او کني په حقیقت کې سیوای لکه دا و قسمونه او په مشبہ به کې د معنا ته په دعوی سره دا تزیات غني لکه په اخرین وو قسمونو کې چې کوم کې چې معنا تشبیه کوم نه مشبہ کوم کې چې زیاده صحیح مشبہ به وس کا چرته د سرالو چې دوه سيزونه هغه په تشبیه کې یو شانتي وو لکه دوانه برابرو په یو کې ما شان تشبیه او په بل کې ما شان تشبیه نو په دغه صورت کې کته په بدی کې مشبہ به پکې نه ګرځي ځکه چې دوانه متساوي سيزونه دي او یو دی پکې مشبہ وګرځو بل دی پکې مشبہ به وګرځو نو چې دا کم پکې ته مشبہ به ګرځي مطلب دا چې بدی کې معنی د شی به سیوا راکنه نو دوه متساوي سيزونو کې به یو با بل باندې به ترجیح راشي
او کته وی چې زه راګردو ما اگر چې دوه سيزونه یو شانتي دي خو زبه کې مشبہ او مشبہ به د بل څه غرض د پاره کومه لکه یو غرض ما په ذهن کې پټ پروت دی ها یا د هغه اهتمام د وجنه جو کوا خو کدی ونه کړو جو خیر دی لکه دلته کې مثال لیکل لري چې زما د سترګونه اوخ کې بهيږي خو زما د سترګونه د اوخ ډېر زیات بهيږي نو سترګې مې خوښ شوي دي نو د سترګونه چې مې اوخ کې بهيږي ناس سری سری شانتي دي نو هلته کې زه شراب سکما د شراب سکم نو شراب هم سره دي ادمه د سترګونه چې د اوخ کې را بهيږي نه دم سری دي نو زدا اوخ کې را بهيږي ته په ما باندې غو تکلیف ډېر سیواره اب دې شرابو کې لګي نو دا اوخ کې دا شراب یو شانتي دي نو زس کما خو ما د پته نه لګي چې د خپل اوخ کې کما او که شراب سکما نو ځل لګي دي اوخ کې تشبيه د شراب سره ور کړی دا لیکن مشبہ مشبہ بی په کې دي درکړي چې د لونه په مشبہ دی ویم په مشبہ بی دی خو شو ویلې معنی دا وای به مخکې وهذا دا اي الذي ذكر من جال احد شيئان مشبهه والاخر مشبها به چې دا هغه چې کوم ذکر چې په دوه سونه کې به مشبہ ګرځو بل مشبہ به ګرځو انما يكون دا په هغه وخت کې اذا اريد الحاق الناقص کله چې اراده وکړل شي د ملحق کولو د ناقص سيزو ها في وجه شبه حقیقتا لك كما في الغرض العائد المشبه چې په حقیقت کې بنا مشبہ به د معنی سی وی لکه په او کې ذکر شولا او ادعاء یا لك ادعاء كما في الغرض العائد للمشبہ به لکه غرض کوم چې عائد د مشبہ به تا لکه دا د دوه صورتونو چې موږ ذکر کړو بدی کې بوښ مې دی معنی فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر کچرتی اراده وکړل شي د جمع د دوه سيزونو په منځ کې په یو کار کې من الامور من غیر قصد بغیر د قصد الى كون احد ما ناقصا والاخر زائد بغیر د دین چې یو بغیر ناقص دی او بل بغیر زائد دی سواء وجدت زیادت او نقصان عمل توجد برابر خبره کا زیادت او نقصان بغیر مندلګي او کنه مندلګي نو فل احسن ترک التشبيه الى الحكم نو غره دار چې بدی کې تشبيه پرې خو د شری حکم د پاره بالتشابه ليكون كل واحد من الشيئين مشبها ومشبه به زګه چې هر یو د دینه مشبه هم جوړی دی شي مشبه به هم جوړی دی شي احتراز من ترجیح احد المتساویین چې احتراز راشي ودو متساویین کې یو ته په بل باندې ترجیح ورکړي پوجي شي به قوله لګا شعر دی تشابه دمعي اذ جرى ومدامتي فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب فوالله ما أدري أبي الخبر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب تشابه مشابه دي دمعي زما اوخ کې اذ جرى کله چروانی شي ومدامتي او زما شراب یعنی زما شراب او زما اوخ کې د دوانه مشابه وز د سینې دی ویلي چې زما د اوخ کې د سیدی لکه شرابو د سینې دی ویلي وای مشابه دي زما اوخ کله چروانی شي او زما شراب فمن مثل ما في الكأس بس په مثال دا هغه کم چې بده شراب کړي عیني تسکو و زما د سترګې وروي بيوي یعنی په شراب کې چې سدي نو زما د سترګې ما شانتي شي بيي سبي اوکه خو هغه صحیح سری او شراب هم صحیح من خو نه دي لري خدا خلک د سوي چې سره بینو فوالله ما ادري ابي الخمر اسبلت وای په خدای مې قسم ما ته پته نشته چې ابي الخمر اسبلت چې دا شراب چې نه دا راوري دي جفون څه ته وي جفن سترګو چې زما د سترګې دغه راوري سو چې یقال اسبل اي الدمع والمطر یعنی اوقي یا باران راوري اذا اطلق له چراوري اسبلت السماء ولګي چې با اوريږي اسمان یعنی اوريږي باران فالباء بقوله ابي الخمر کې د بعد تعجيل پردا او زائد نه لکه باز هو هم کړي ام من عبرتي كنت اشرب یا د شراب نزد د خپل اوق نزد د انداز کما لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر واذا اعتقاد کړی د تساوي پمنز دا اوخو کې او پمنز شرابو کې نو ترکت تشبيه الى التشابه دا تشبيه چنده پر خودل تشابه دا لکه پوښوي بری باندې پوښوي ها نو چې کله دوه سيزونه یو شانتي کنه نو بدی کې غوړه دارا چې تلکه تشبيه پکې پری دی ځکه چې تشبيه پکې پر خودل مقصود چې دوه متساوي سيزونه نو په یو کې بل ته ترجیح چنده بل لازم را نشي وای کته په دې دوانو کې یو له بل باندې تشبيه ورکړي یو پکې مشبہ او بل پکې مشبہ به ګرځي د بل څخه غرض د پاره نوم ګرځول شي جایز دي لکه ګوره مثال ذکر کړه ما ته ګورئ لکه ته چې د اس دا غره
یا د از د تندي د سپینواله د سیده لکه د سحر د سبا یا د سحر د سبا د رڼا د سبا د رڼا د سیده لکه د اوخ د اس د تندې د اس د غورې په شان دي نو دلته کې تا تشبیه ورکړل صرف په دې سحر کې په دای کې چې اوسې لکه توري رڼا تیاری پکې او پای کې د روخان سیس پکې راشي رڼا والا سیس پکې راشي او په دې کې د نور صفاتو خیال نه ساتل شوی د کروالی او داغه د از د تندي د کولاوالی د دې پکې خیال نه ساتل شي ځکه دا پکې دې خیال وساتو نو بیا وبکې یو بیا چې کم دې پکې خو او مشبابي او بل مشبہ کړ دې خو شو به دې باندې خو صرف دې سپینوالی کې دې خیال وساتو چې لکه سحر دا رانه دې سپینه نه لکه څنګه چې د از د غور سپینه نه دغه د تندي سپین وایي او ويجوز او جائز دي عند اراده الجمع ووقت اراده کول د جمع بین شیئان فی امر التشبیه په امر د تشبیه کې دا رنګ لانهما وان تساویا فی وجه الشبه اگر چې دا دوانه برابر دي په وجه الشبه کې بحسب قصد المتکلم به اعتبار د قصد المتکلم الا انه يجوز له مگر جائز ده لپاره ان يجعل احدهما مشبها چې وګرځي په دې کې یو مشبہ ولا اخر مشبہ بیا بل بل مشبہ بیا وګرځي لغرض من الاغراض وبسبب من الاسباب د پاره په اغراضو کې دی وګرځي په اسبابو کې دی سبب مثل زیاده الاهتمام لګي یو سیس ډېر زیات اهتمام کوي جو هغه مشبہ بیا وګرځي بل مشبہ وقول الكلام فيه كتشبيه غره الفرس بالصبح لګ تشبيه ور کول د از د غره د سحر سره یا عکس لري ان تشبيه سحر ورکه به غره الفرس ماته اوری لکل چې ارادو کې ظهور منیر دا کار کېدل او ظاهرېدل د روخانه سي فی مسلم پتیاره کې اکثر منه چې اکثر وی د تیر پلانانا من غیر قصد الى المبالغه چې پرې کې به د مبالغه قصد بل نه کړي فی وصف غره الفرس په وصف د غره د فرس بزیای پر رڼا سره والانبساط او په فراخوالي سره وفرد التلألؤ او په ډیر پړقېدو سره ونحو ذالک اذ لو قصد ذلك کتر دې خبره قصد لا شو نو لو جب جعل الغره مشبها وصوب مشبها به نو بیا به د غره مشبه او د بل مشبه به ګرځي بیا نو بلې کې صرف وای د تشبیه کې صرف د رڼا خیال ساتل شوی دی نور څه به خیال نه ساتل شوی کدی به خیال وساتو نو بیا به دا کې پوهه شوی به معنی نو ګوره دوه خبرې شوي په نن سبق کې صرف دوه خبرې یو دا چې کله کله غرض د تشبیه چنده عید کېږي مشبہ به ته او دوه صورتونه یا په تشبیه المقلوب کې وي یا په اظهار المطلوب کې تشبیه مقلوب دي ته وي چې ناقص پکې مشبہ به وګرځي چې د خیال دی چې بدی کې دا معنی دا سیوا ده تشبیه د معنی پکې سیوا ده په حقیقت کې نه سیوا د خیال دی دا وایي په یا په اظهار مطلوب یعنی کم سي سره د ډیر زیات وقي او د غواړي ناغه به مشبہ به وګرځي او بیا موږ دا وی چې کله د مشبہ به عالي چې کله لکه ناقص استفا زیات پورې ملحق نو کوم چې کا زائد بیا مشبہ به کې او بل مشبہ کې او کدوانه سنت چې هغه دوانه یو شان دی نو بلې بیا یو مشبہ بل مشبہ به جوړول دا غوړه نه دي ځکه چې دوانه متساوي سيزونه دي یو له بل من ترجیح ورکول سین نه هو کته وی چې را د یو له بل من ترجیح ورکوما او یو به مشبہ بل به مشبہ به غوډو نو صرف د اهتمام د پاره کولای شي خو نو لګري نورو کوي ودادو وبکه خیال نه ساتي خو شو به معنی یاد بشي ورواړوي